ته یو خبره کوم، نن به پاکستان د لیبیا، د شام، د عراق، افغانستان وغیره وغیره دا کوم ملکونه چې دغې کفر طاقتونو ووهلو، کمزور یې کړل، پوځ یې ولږ نست و نابود کو، نور مالی حالت سره کمزور، د پاکستان به د دې نه بره حال و. خو د پاکستان به یو شی منې اسټابلیشمنټ کې به غلطي مې دا یو زه په جار ویم چې د سیاسي مداخلت یې زه مرسته نه کوم، خو که د پاکستان فوج نه وي، نن به پاکستان فوج نه ملک به نه، نن به ستا ملک تقسیم و. ګوره دا څه ستا د ملک دننه څونه سازش کېږي. اول دا یو ډله چې لګیا وه دا خو هم په بین الاقوامي جنډه لګیا وه. ګوره امریکا، برطانیه، اسرائیل دا ټایپ خلک چې دي دوی د پاکستان فوج تقسیمول غواړي، دوی پاکستان کمزوري کول غواړي، پاکستان تقسیمول غواړي. دا خو ګوره د پاکستان فوج دی چې ډېره ډټ کر مقابله کوي، او د میر جعفر او میر صادق کردار ادا کوي. د پاکستان فوج دی چې ډېره ډټ کر مقابله کوي. او دا یو خبره ته کومه چې ډېر جرنیلان تیر شوي دي، خو دې جرنیل ته چې کوم اعزاز حاصل دی، دا چې مطلب د سیاسي جماعت خبره نه کوو، د 95% عوامو خبره به کوي، د ټولو سیاسي جماعتونو خبره به کوي. دې لکه دې وخت کې نه د امریکې پرشر مني، حالان کې دا یو افوا به وه په پاکستان کې چې یاره مطلب دا دی امریکې ته امریکا جرنیل صاحب ته څه وایي نو کوي، د دوی بار اساسي وي او د دوی بار دا وي او د دوی بار هغه وي. خو اسم منیر ته دا اعزاز حاصل دی چې کومو خلکو نو مۍ کړې را په هغې کې نه امریکا مني، نه برطانیه مني، او نه د پاکستان صدر او وزیر اعظم یا پارلیمنت مني. د 9 مۍ ملزمانو ته سزا میلاویږي. لږ وخت دوی ته ګوري دا ټول سانه چې په 9 مۍ کې ملوث دي دا به د همدې ملیټري کورټ ته بوځي، ملیټري ټرایل به شروع کېږي او سخت نه سخت سزا تر عمران خان پورې، تر شاه محمود قریشي پورې. ډېر کم مطلب دا دی چې کم پکې ملوث دي او دې سول عدالتونو مطلب دا دی همدا طریقه کار وي، دوی بیا مجبوریږي دا هغوی ته عیني حق حاصل دی.